السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به تاسو ته زه د پاکستان شپږ غټ جوماتونو باره کې ډېر ښکلي او جالب معلومات درکوم. نو که تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره هم کلیک کړئ. د پاکستان شپږ غټ جوماتونه یعنی سک بیگ ماسکس ان پاکستان. نمبر اول، فیصل مسجد، اسلام آباد. د فیصل مسجد نوم د سعودي پخوانی بادشاه فیصل بن عبدالعزیز په نوم ایښودی شوی و او دې مسجد ته د جنوبي ایشیایي د ټولو نه غټ مسجد هم اعزاز حاصل دی او دا د دنیا څلورم غټ مسجد دی. فیصل مسجد د ټوریست دپاره هم ډېر زیات یو بهترین ځای دی. د فیصل مسجد د ډیزاین تاریخ هم ډېر زیات عجیبه دی. د دې د ډیزاین د تیاری دپاره یې د 12 ملکونو نه 43 ډیزاینونه راغوښتي وو. په دې ډیزاینونو کې د ترکیې سره تعلق لرونکي آرکیټیکټ وی د تیلوکې ډیزاین یې منتخب کو. د فیصل مسجد 4 غټ مینارونه دي چې د ترکیې د فن تعمیر سره یو شانوالی لري او د مسجد احاطه ګیر چاپیره ډیره کولاو ده او ماربلونه تعمیر شوي ده. فیصل مسجد کې دننه د ترکش ډیزاین یو پانوس هم ځوړند دی او په دې مسجد کې د 1 لاک کسانو د مونځ ځای موجود دی. که د مسجد ګیر چاپیره ایریا ورسره هم شامل شي نو د 2 لاک کسانو په یو وخت مونځ ادا کولو گنجایش موجود دی. نمبر دویم، بادشاهي مسجد لاهور. بادشاهي مسجد د پاکستان دویم لوی مسجد دی او دا ډېر یو تاریخي مسجد دی او په دې مسجد کې په یو وخت کې د 1 لاک کسانو د مونځ کولو گنجایش هم موجود دی. د بادشاهي مسجد د فن تعمیر د مغلیه فن تعمیر یو بهترین نښه او نمونه ده او دا د لاهور سیاحتي ځایونو نه یو سیاحتي ځای هم دی. د مسجد د حال نه غیر چاپیره 4 غټ مینارونه دي چې د مسجد په خوبصورتۍ کې نوره اضافه هم کړي. مسجد دیوالونه او چت یې د عجیبه ګټو څخه ښکلي کړي دي. بادشاهي مسجد د ټوریست لپاره هم ډېر د سیل ځای دی او د هغې لپاره د نعمت نه کم نه دی. نمبر دریم، ګرینډ جامع مسجد لاهور. د ګرینډ جامع مسجد لاهور شماره هم د پاکستان په غټو مسجدونو کې کیږي او دا په بحری ټاون لاهور کې واقع دی او د جدید تعمیر فن تعمیر په وجه دا مسجد د دنیا اووم لوی مسجد هم شماریږي. مسجد په حال او غیر چاپیره په یو وخت 1 لاک کسان د مونځ کولو گنجایش هم موجود دی. د دې مسجد د ټولو نه غټ ګنبد 40 فوټه دنګ دی او دې سره سره 20 واړه ګنبدونه هم دي او 4 مینارونه دي چې د هغې بلندي 115 فوټه ده. د مسجد د ننه حصه خاص د خاورې د لاس چوکلې شوي ټایل استعمال شوي او د دې مسجد ډیزاین د لاهور مشهور ارکیټیکټ نیر علي دادا د دې مسجد ډیزاین تیار کړی و. نمبر څلورم، شاه جهان مسجد ټټا. دا مسجد په صوبه سند ضلع ټټا کې واقع دی. په پخواني زمانه کې ضلع ټټا د سند دارالحکومت و او دا مسجد د مغل بادشاه شاه جهان د سند د عوامو او د خلوص او مینې مهمان نوازۍ نه متاثره شو. دا مسجد په 1440 عیسوي کې تعمیر کو. د ضلع ټټا سړکونه عمارتونه ډېر زیات د بدحالۍ شکار دي خو ولې چې د شاه جهان مسجد اوس هم په خپل حالت کې ډېر په ښکلي حالت او برابر دی. د مسجد عمارت د ګټو د بنیادونو نه تعمیر شوی. د مسجد دننه حصه د سرو خښتو او د سپین رنګ ټایل سره ښایسته کړی شوي. د نورو مسجدونو په شان د دې مسجد مینار بالکل نشته بلکې د دې مسجد 43 محرابونه او 93 ګنبدونه هم موجود دي. په دې مسجد کې دا یو خاصیت هم دی چې د مسجد په یو حصه کې اذان کیږي نو بل طرف ته اذان اوریدل کیږي او په یو وخت په دې مسجد کې 20,000 کسانو د مونځ گنجایش هم موجود ده. نمبر 5، مسجد توبه کراچي. مسجد توبه د نااشنا فن تعمیر له وجې دا مسجد د ګل مسجد په نوم هم یادیږي او دا مسجد په DH phase 2 کراچۍ کې واقع دی. دا مسجد په 1901 عیسوي کې تعمیر شوی و. دا صرف د پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې دا واحد ګنبد والا مسجد دی چې په دې کې په حال کې دننه یو ستن هم موجود نه ده. د مسجد نقشه ډاکټر بابر حمید چوهان او ظهیر حیدر نقوي د
چې دا ماهر ارکټک و د مسجد توبه ډیزاین یې تیار کړی و. د مسجد توبه د ګنبد ډایمیټر 212 فوټه دی او لمبایي 5150 فوټه دی. په دې مسجد کې یو مینار دی چې د هغې لمبایي 120 فوټه دنګ دی. د مسجد بهر حصه د سپینو ماربلو نه تعمیر کړې شوې ده او دننه حصه یې د شیشې او سنگ سلیماني نه تعمیر کړې شوې ده. د مسجد په حال کې په یو وخت 15,000 کسان منځ کولو گنجایش دی او که بهر ورسره هم کسان ودرېږي نو د 15,000 کسانو د منځ کولو گنجایش هم موجود دی. نمبر 6 مسجد محبت خان پېښور د خیبر پښتونخوا زړه یعنی پېښور چې د خیبر پښتونخوا دارالحکومت هم دی چې پکې د مغلیه دور د فن تعمیر یو نشانی هم موجود ده. د دې مسجد نوم د مغلیه دور گورنر د پېښور نواب محبت خان په نوم ایښودل شوی و چې دی په هغه وخت کې د مغل باچا شاه جهان او د هغه د زوی اورنګزیب عالمګیر په دور کې د پېښور گورنر و. د مسجد بهر او دننه تقریبا 14,000 کسان د منځ کولو گنجایش هم موجود دی او دا مسجد په 1630 عیسوي کې تعمیر کړی شوی و. د مسجد 15 داخلي لارې دي او 3 ګنبدونه هم دي او د مسجد 6 واړه مینارونه دي چې د مرکزي هال د پاسه تعمیر کړی شوي دي او د مسجد په منځ کې د اوبو یو تالاب هم موجود دی. ګرانو مینوالو که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک کړئ او شیر یې کړئ. والسلام.